اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو تاسو قرباني مسلمان تاسو ګورئ چمکني ټي وي نن د ملک خداداد پاکستان 76 یوم آزادی په ټول پاکستان کې مناویږي په سوکنو کې مختلف تقریبات په دې سلسله کې شروع دي او چېرته چې نور تنظیمونه نور خلک په خپل خپل انداز کې یوم آزادی مناوي دغه شالته الخدمت فاونډیشن چې د پاکستان یو نوموړی تنظیم دی هغه په سوکنو کې نن د شجرکارۍ مهم د یوم آزادۍ پر ورځ لګیا دی کوي موږ سره موجود دی د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکني صاحب هغه سره په دې حقله باندې یو څه خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه سر؟ شکر. 14 اګست نن د ازادۍ ورځ ده جی. تاسو په نن ورځ باندې شجرکاری مهم په سوکنو کې سٹارټ کړی دی شروع کړی هم دی چې پکې ولنټیرز په لوی تعداد کې لګیا دي هغه بوټي نال کوي څه به ورغواړئ جی؟ شکریہ نعمت سبحان وستا او چمکني ټي وي شکریہ دا تاسو ګورئ ځوانان هم دي ماشومان هم دي مشران هم دي او موږ د 14 اګست دې ځله په دې سوچ سره د شجرکاری د مهم سره تړلې دي چې د دې وطن د ازادۍ د مناولو خو یو هغه طریقه ده چې سړی ملي نغمې او پاکستان جنډه اوچته کړي ملي نغمې خو د دې نه هم زیات تعمیري کار دا دی مثبت کار دا دی چې مونږ د دې وطن چې کوم مشکلات دی او مشکل پکې د کلایمټ چینج د لاسه د موسمونو شدت زیات شو سیلابونه زیات شو نو ماهرین دا وایي چې د دې شدت مقابله خو نه خو د دې کمې په سر دغه صورت کې کېدای شي چې موږ دا وطن سرسبز شاداب کو دا شدید کې شینکې زیات شي د یو ملک د پاره د هغې د ټولې رقبې کم از کم 20% پکار دی چې هغې باندې بوټي وي باغې شینکې وي بدقسمتۍ نه زموږ په وطن کې دا صرف 4% دی یعنې ټولې رقبې صرف 4% د دې باندې شینکې دی باقي ټوله ښکلا ځای دی نو ډېر لوی ضرورت دی د موسمیاتي تبدیلی چې کوم چیلنجونه د هغې مقابله کوي چې موږ ځای په ځای بوټي نال کو الخدمت فاونډیشن کلین اینڈ گرین پاکستان په دې عنوان سره 1 کروڑ بوټي لګولو هدف شروع د کمپین شروع کړی دی په هغې سلسله کې ما وی چې د خپل دا وطن او بیا خپل کلی د خپل کلي د ټولو زیات حقي نو موږ د خپل نور کم تنظیمونه دي ویلفیر هغې هم چمکني نیوز چمکني ټي وي تنظیم چمکني سوشل ورک ټیم چمکني او داسې نورې ادارې چې څومره هم دي د هغې ټول نعمت سبحان عمر زیب او دا ټول ملګري چې د کوم تنظیمونو مشران د هغې مدد شکریه ادا کوو د سهیل شاهد بلال شکیل مخامخ ولاړ دی لیټ راغلی دی خو بهرحال کار خو یې څه نه وکړو نو انشاءالله نن هغه وخت یو 2 غنټو له د ډیپټي ما نور هم دلته ولګوله اوس به پولیو ورکرانې چې دی د هسپتال مخې ته انشاءالله بوټي لګوي نو بهرحال د دې سره سره زموږ د چمکني چې کوم د الخدمت ارګنایزیشن دی په هغې کې عثمان ناظم دی رفعت الله اسد دی ثاقب ناظم دی جلیل دی او نور زموږ ملګري چې څومره هم دي کاشف شو نومونه رانه هېرېږي خو دې ملګرو هم ډېر لوی کار او خواري وکړه او په پرونه راسې د دې د خدای هم ډېر ګران کار و دې له بوټي اوس دې نه پس ته به انشاءالله دې له مونږ اوبه هم ورکوو دقسې نه پرېږدو دې له به اپنی مدد آپ تحت اوس ملګرو نه مې فاینانشل تعاون غوښتی هغوی به سره تعاون هم کوي او دا بوټي به انشاءالله صرف کرو یې نه د دې کیر به هم کوو. ناظم صاحب دې ستاسو ماشاءالله لګیا دی د هلکان بوټي نال کې خدای راته ووایه چې په دې مقبره زما خیال ډېر لویه مقبره ده حاجي درې خان بابا دې کې څومره بوټي تاسو دې ټایم کې نال کوئ؟ موږ 1000 بوټو هدف ګرځولی د ما خیال چې 500 خو به سار نه موږ لګولي که نه دومره بوټي به لګېدلي او جی 1500 زنده آباد 1500 بوټي پکې له خیر ولګېدل بلکې دا 2000 هدف تر اوس دا خیال چې مې عمر بابا قبرستان کې که ځای وي چې هلته مو لګو جی جی او های سکول کې اوس ما پرنسپل صاحب سره خبر وکړه هلته کم از کم یو 200 بوټو ځای هلته مې خوا بل ورځ باندې لګو دا لکه د یو ورځې کمپین نه دی خو لنډه خبره او مختصر خبره ده چې دا جشن ازادي د پاکستان د وطن د ازادۍ ورځ مناولو د ټول نه ښه طریقه په دې وخت کوم دا چې په دې وطن کې مونږ ځای په ځای نوي بوټي ولګو او د وطن د چې دی ګرینلی دا زیاته کو. ډیره مننه د خالد وقاص چمکني صاحب خبرې ټول لبلباب دا دی چې مونږ د 14 اګست په ورځ مونږ دا اوښې دنیا ته چې پاکستان ډېر خودداره قوم دی او مونږ پاکستان بدلولی شو مونږ د پاکستان تقدیر بدلولی شو په دې خبر تاسو نه